بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلستان د دوم باب 20 نمبر حکایت شروع کو. یکی را از ملوک عرب مدت عمر سپری شد، قای مقام نداشت. وصیت کرد که بامدادان کسی که از در شهر درآید تاج شاهی بر سر وی نهند و تفویض مملکت به وی کنند. اتفاقا اول کسی که درآمد گدایی بود که همه عمر لقمه لقمه اندوخته بود و رقا بر رقا دوخته. ارکان دولت و اعیان حضرت وصیت ملک بجا آوردند و تسلیم مفاتیح قلاع و خزائن بدو کردند. مدت ملک راند تا بعض امرای دولت گردن از اطاعت او بپیچانیدند و ملوک از هر طرف به منازعات برخاستند و به مقاومت لشکر راستند. فی الجمله سپاه و رعیت به هم برآمدند تا برخی از اطراف بلاد از قبضه تصرف او به در رفت. یکی را از ملوک عرب مدت عمر سپری شد. یو لرا د پادشاهانو د عربونه د عمر موده ختم شوه. سپری شد یعنی پورا شوه، تمام شوه، یعنی عمر ختم شو. قایم مقام نه داشت، مطلب اخیری عمر کې و یا بیمارو او د قایم مقام نه و. قایم مقام دا چې په خوا به بادشاه مړ کېده نو زوی به د هغه په ځای په حکومت په تخت کې ناستو. د ده څوک قایم مقام نه و، شاهي حکومت و، شاهي نظام و. وصیت کرد، وصیت یې وکړو چې بامدادان کسی که از در شهر درآید. دا چې کومه ورځ دا د ژوند نه ناامیده شو، دا ځنکدن نه لږ مخکې دا وصیت وکړو چې په وخت د سحر کې سبا هر څوک چې د دروازې د ښار نه داخل شي تاج شاهي بر سر وی نهند. شاهي تاج به د هغه په سر باندې کېږدی. لکه پخوا زمانو کې دا غټ غټ ښارونه چې و یا د پادشاهانو چې کم دارالسلطنت به و، هغې نه به غیر چاپېره غټ دیوال تاو او یو دروازه به وه. نو هلته به څوکیدار پولیس دغه و چې را د شپې بیا بنده کړه، سهار بیا کولاوه له خپل اصولو چې بیټې ما په دې ښار کې دشمنان را نشي یا بل څه نقصان ونه رسي، غله ډاکوان را نشي. نو د ویل هر څوک چې د ښار په دروازه، لکه دغه ښار ته چې کومه دروازه و داخل شي تاج شاهي بر سر وی نهند. د پادشاه تاج به د هغه په سر کېږدي. و تفویض مملکت به وی کنند او تفویض د مملکت د همغه ته وکړي. لکه دغه وزیرانو ته دا وصیت وکړو چې ملک به همغه ته وسپارئ. اتفاقا اول کسی که از در درآمد، د اتفاقاتو نه اول کس چې دروازې نه داخل شو گدای بود، یو ملنګ و، یو سوالګر و که همه عمر لقمه لقمه اندوخته بود، چې ټول عمر د نوڼه نوڼه ټوکړې ټوکړې را جمع کړې وې، د دروازو نه سوالونه یې کړي. و رقب رقه دوخته او یو ټوټه د بلې د پاسه ګنډلې وه. مطلب جامې دومره زړې وې، شلېدلې وې چې څو پیوندونه پکې لګېدلي وو. ارکان دولت و اعیان حضرت، مشرانو د حکومت او اعیان حضرت او هغه وزیرانو د حضرت د دربار د پادشاه وصیت ملک بجا آوردند. وصیت د پادشاه په ځای راوړو. و تسلیم مفاتیح قلاع و خزائن بدو کردند. او مفاتیح جمع د مفتاح، کنجی یا چابی یا کلی. قلاع جمع د قلعه، یعنی د قلاګانو کنجیانې او چابیګانې و خزائن او د خزانو چې کمې کلیګانې وې، چابیانې وې، بدو کردن. همدې درویش ته محول کړی دی، د خزانو او د حکومت مشر جوړ کو. مدت ملک ران، څه زمانه د حکومت او چلولو، حکومت یې وکړو. تا بعضې عمرای دولت گردن از اطاعت او بپیچاندن
تر دې چې بعضې د سردارانو د حکومت سټ د اطاعت د دنه تاو کو سرکشي وکړه چې یاره موږ د یو ملنګ لان د لس لاندې په څه باندې خبر نه دي نه پوهېږي او د اطاعت به کو دی زموږ مشر دی او شاوخوا چې کم خلک وو ملوک از هر طرف به منازعات برخاستن د هر طرف نه د جوانب مختلف نه خلک په منازعات په خصومت یا په دشمنی کولو کې راوچت شو چې د ملک ونیسي لکه په گاوند کې چې کم مخالفینو د نور ملکونه هغوی په حمله وکړه او په مقاومت لشکر راستن او په مقابله لپاره لښکرونه فوجونه تیار کړه فوج یې د لپاره تیار کړه فعل جمله صفه او رعیت به هم برآمدن حاصل د خبرې دا شو چې فوج او رعیت عام رعایت به هم برآمدن مختلف شو دیو کوم به اتفاقی پیدا شي چې دا د حکومت کولو جوګه نه دی تا برخی از اطراف بلاد از قبضه تصرفی او بدر رفت تر دې چې سه حصہ د خارونو د قبضه د تصرف د دنه خارج شو کم ملک چې په حمله وکړه د نسو خارونه ونیول او دلته رعیت کې او فوج کې مختلاف او چا د مرسته ډیره نه کوله قوم تقسیم شو به اتفاقی شو درویش از این واقع خسته خاطر بود درویش د دې واقع نه ډېر زړه زخمی و خپاو تا یکی از دوستان قدیمش که در حالت درویشی قرینی و بود از سفر باز آمد تر دې چې یو د دوستانو پخوانیو نه چې په حالت د فقیرۍ کې د ملګری و د سفر نه بیا راغی و در چنان مرتبه دیده شو په داسې مرتبه کې دل رولیدل گفت ویلې منت خدای عزوجل را که گلت از خار و خارت از پا برآمد الله تعالی لره احسان دی چې غالب دی او لوی دی چې ستا ګلې د ازغونه او ازغي ستا د خپونه وویستل مطلب دا دی الله تعالی لره احسان دی چې تا ته عزت او مرتبه درکړه حکومت یې درکړه و بخت بلندت رهبری کرد او ستا اوچت بخت رهبری که رهنمایي که و اقبال و سعادت یاوری او ستا اقبال او نیکبختی ستا نصیب او نیکبختی تا سره مدد وکړو تا بدین پای رسیدي چې دې مرتبه ته ورسېدې ان مع العسر یسرا یقینا چې د سختۍ سره اسانی ده لکه دا ملنګ چې پادشاه شو یو بل ملګری خبر شو هغه راغی او د ډېر خوشاله شو دلې دغه ورکه کنه مبارکي ورکړه نو دا د خبرې وی چې د ورته وکړي شګوف گاه شګفتست گاه خوشیده درخت وقت برهناس وقت پوشیده غوټه کله تازه وي او کله وچی زندگی ده په انسان باندې هر قسم حالات راځي سخت هم راځي راحت هم راځي درخت وقت برهناس وقت پوشیده ونم کله بربندي او کله پټي په خزان کې ته پانی مانی لیر شي بربند نه پاتې شي فصل بهار کې په بیا راشي پانی ونیسي او مطلب شنشي او ونه غوټه موټه ګلانو نیسي نو دلته تسلی ورکړه هغه ورته د خبرې چې ووري د گفت د ملنګ ورته ویلې د پادشاه چې پادشاه شوی عزیز تعزیتم گوی چې جای تهنیت است لکه مال زما تعزیت وکا لکه سړی باندې سخت مصیبت راشي خلک تعزیت لورځي مړی ورکړو شي تسلی راکاج کې جای تهنیت نیست د تهنیت ځای نه دی د مبارکباد اعتماد مبارکی راکې چې مبارک شپت شهید آنگاه که تو دیدی غم نان داشتم هغه وخت چې تا لیدلی ما ملنګیا وخت کې ما د روټۍ غم لرلو صرف چې روټۍ به ملو شو بیغم ووم د غرمې او د بیګا پروا به مې نه وه و امروز غم جهان نن ورځ د ټول جهان غم دی د ټول ملک را سره اگر دنیا نه باشد دردمندم وگر باشد به مهرش پای بندم بلایی زین جهان آشوب تر نیست که رنج خاطرس ار هست ور نیست اگر دنیا نه باشد که دنیا نوی مال دولت نوی هم منگا دردمن یو منگ تا دک او درد و تکلیف وی چې ولی را سره نشته یا مشکلات وی راتا وگر باشد او که دنیا گوتو لراشی او وی به مهرش پای بندم د دې په محبت کې مهرش په محبت د دې دنیا کې پایبند شو یعنی گرفتار یو خپم پکې اون خلی بلای زین جهان آشوب ترنس
بلا د دې جهان د دینا آشوب فتنی او شور و غوغا ته وي. د دینه پر فتنه او پر غوغا او د شور و فساد نه ډکه د دې دنیا نه بل هیڅ چیز نشته. د غم نه ډکه د دنیا او دولت کې رنج خاطرس ارحس ورنس چې رنج د زړه دی، تکلیف د زړه دی، کشته او کنيشته کوي او کني. کډیر دولت هم سړی فکر کې د حساب کتاب نه سو کې را نه ونه خوري دی کې نقصان وشو. د مرګ هم چې سړی مري هم ډیر فکر دومره دولت را نه پاتې کیږي او کني هم غم دی ولې چې ضرورت زندگی دی، پریشانیانی دي، محتاجی ده. که پیسې او دولت نی نو هم غم دی او کوي هم غم دی. مطلب گر توانگری خواهی جز قناعت که دولت است هنی. مطلب گر توانگری خواهی جز قناعت که دولت است هنی. گر غنی زر بدامن افشاند تا نظر در ثواب او نکنی. کز بزرگان شنید ام بسیار صبر درویش بهز بزل غنی. مطلب یعنی طلب مکنه، مطلب کوا گر توانگری خواهی. که مالداری غواړې نو څه مطلب کوا؟ جز قناعت. دا جز قناعت مطلب دا غي سره لګي. بغیر د قناعت نه د بل شي طلب مکوا. کې دولت هست هني چې دا یو دولت ته هني ډیر خوشګواره مزیدار. د هني مطلب قرآن شریف کې پکلوه هنی ام مریعا. نو او رحمان بابا موی قناعت میں اسے خون پخلو کې خود چې وچ ټوک میں پدهان کې انګبین دی. لکه قناعت نه بهترین دولت مغوړه. دا الله ته سوال کو چې الله تعالی قناعت راکې او صبر راکې. گرغنی زر بدا منفشانت تا نظر در ثواب او نکنی. که غنی زر په لمنو باندې شیندي یعنی ډیر مال دا صدقه کوي تا نظر در ثواب او نکنی. خبردار چې داغه ثواب ته نظر وکړي چې څومره ډیر مال دولت صدقه کو دې ته مپخسېګا. کس بزرگان شنید ام بسیار صبر درویش بیز بجل غنی. دی وی چې د ډیرو بزرگانو نه ما دا خبره په ډیر ډیر ځله اورېدلې ده، ډیره مې ته اورېدلې ده، ډیر کرتا سمې ته اورېدلې چې بعضې بزرگانو او عارفانو ماته ویلي سادي وی چې صبر درویش چې دی دا د غنی د سخاوت نه دا بهتر دی. یو سړی ملنګ او فقیر دی او د دنیا سره حیثیت مالی نشته، محتاج در پدر دی، خو ډیر زیات صبرناک دی، حرام نه خوري، د الله تعالی نه شکایت نه کوي. او بل سړی دی چې مالدار دی او ډیر زیات سخاوتونه کوي حد درجه. خو الله تعالی هم دې درویش فقیر چې قانی وي او قناعت وکړي او په دې لږ څه چې الله تعالی ورکړي په هغې د خدای صبر کوي او شکریا ادا کوي. په دې صبر په نتیجه کې الله تعالی دلته همغه مقام ورکوي کوم چې غني له مال دولت دی او سخاوت کوي. ولې چې د ده زړه خو هم سخي دی خو د سره نشته، نو دی په خلکو خفه کېږي چې څوک وویني. نو الله تعالی د ده په دې نیت او ارادې باندې فیصله کوي. کله چې دی دغه نیت کې مثلا د صدقې نو الله تعالی ول همغسې اجر ورکوي که څه ورسره نیم. اگر بریان کند بهرام گوره نه چون پایه ملخ باشد زیموره. که ورید کی پوخ کی لکه بهرام گورخر او دا صدقه کی داغه دغه وس کې د مثال هغه ته گورخر کړ لکه دا نه چون پایه ملخ باشد زیموره. بارا میں گور که یو خر دغه کی د به دا گورخرونو ښکار کولو نو که چېرې دی دا ورکي او نه چون پایې ملخ باشد زیمورې. خو دا به داسې نه وي لکه د میږي نه چې ملخ په راکاږي او دغه صدقه کي دغه وس کې دی، د بارامې ګور په وس کې دی. نو دا یو شان دي. مطلب دا دی چې یو غریب سړی که لږه صدقه کوي محتاج دی در په در دی، الله تعالی د دې لږې صدقې ډېر زیات قدر کوي. څنګه چې مالدار سړی ډېر مال ورکوي د ده دا لږه صدقه
د د زړه او نیت الله تعالی ګوري په دې باندې د هغه عمر ډېر زیات اجر ورکوي. حکایت 38 نمبر حکایت. ابو هریره رضی الله عنه هر روز به خدمت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم آمده. حضرت ابو هریره رضی الله عنه به هر روز په خدمت د محمد صلی الله علیه وسلم کې راتلو. گفت یا ابا هریره زرنی غبا تزدد حبا. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل یا ابا هریره زما ملاقات کوا، زرنی زیارت ملاقات کوا زما، غبا کله کله، یعنی یو ورځ پاس، یو ورځ راځه یو ورځ مرازه، دې ته غب وای. تزدد حبا دې سره به محبت زیات کته. کله چې هر ورځ نه راځي نو دا مینه محبت به زما ستا زیات شي. یعنی هر روز میا دا غبن مطلب دا دی چې هر ورځ مرازه تا محبت زیاده شود چې محبت او تعلق زیات شي. صاحب دل را گفتن بدین خوبی کې آفتاب است. یو صاحب دل تا یو عارف ته چو ویل چې بدین خوبی کې آفتاب است، په دې خوالی کې چې نور دی څومره فواید دي. نشونی د ام کې کسی ورا دوست گرفتاست. ما نه دی اوریدلی چې چا د سره مینه کړي و عشق ورده او عشق ور سره کړي په دې بنیاد چې د کې فواید دي. و گفت برایان که هر روز می توانش دید. هغه په جواب کې ویل چې هر ورځ لیدلی شي، دا ځکه دا دومره عزت چې نشته هر ورځ راخیږي. مگر در زمستان کې محجوب است محبوب است. مگر په جمی کې چې دا محجوب وي پټ وي اکثر ریاضو کې محبوب است نو خلکو ته محبوب دی. اگه کار ورځ راخته نو بیا بیا قدر نه وي. بدیدار مردم شدن عیب نیست ولیکن چندان که گویند بس. اگر خیشتن را ملامت کنه ملامت نیاید شنیدن ز کس، یا ملامت نباید شنیدن ز کس. بدیدار مردم شدن عیب نیست. بدیدار د خلکو تتله د خلکو د ملاقات د پاره تلله عیب نه دی، دا بد نه دی. ولیکن نه چندان کې گویند بس، لیکن دغه مرنا چې وای چې بس نور مرازه دومره ډیر چا کر ورځي چې اخر دې منه کی چې ډیر مرازه. اگر خیشتن را ملامت کنه ملامت نیاید شنیدن ز کس. کچر خپل ځان ته ملامت کی، یعنی خپل عیوب ته وګوري چې تا کې کم نقصانات دي هغه د ځان نه وباسي. ملامت نیاید شنیدن ز کس، نو د هیڅ چا نه به تا ته ملامتیا پیښه نشي. یا ملامت نه باید شنیدن کس، بیا د هیڅ چا نه به ته ملامتی وا نورې څوک به د ملامت کوي نه، څوک بر باندې اعتراض نه کوي. ځان په خپل خپل عیبونه ځان نه لر کا. حکایت. یکی راز بزرگان بعد مخالف در شکم پیچیدن گرفت و طاقت ضبطی آن نداشت، پس به اختیار از وی صادر شد. گفت ای یاران مرا در این چی که کردم خطایی نبود و بزای آن بر من ننوشتن و راحتی به درون من برسید، شما نیز به کرم معذور دارید. یکی راز بزرگان یو د مشرانو نه بعد مخالف یا یو د بزرگانو نه بعد مخالف په خېټه کې تاویدل شروع کړو. په خېټه کې ثبات تاو راتاو شو و طاقت ضبط یا نداشت او طاقت د ټینګولو داغې نه لرلو، پس به اختیار از وی صادر شد. به اختیار داغه نه دغه بات صادر شو. گفت ای یارانو مرا در این چې کردم خطایی نبود. ما چې په دې څه کې وکړو په دې کې خو زما څه غلطي نشته، یعنی په اخراج الریح کې و بزین بر من ننوشتن او ګناه د دې عمل په ما باندې ونه لیکله. ګناه د ذرات و راحت به درون من رسید او زما وجود ته راحت او آرام ورسید. شما نیز به کرم معذور دارید. تاسو هم په کرم سره ما معذور وګڼئ. ما پورې خان ما شکم زندان باد سی خردمند ندارد هیچ عاقل باد دربند. چو باد اندر شکم پیچد فروهل که باد اندر شکم بارس بر دل. شکم خېټه وی دادا باد او د هوا جیل خانه ده، زندان او قید دی. ای عقل منده ندارد هیچ عاقل باد دربند. هیڅ عقل مند سړی باد نه زندانی کوي، جیل ته باد نه غورځي بلکې آزادۍ د بادونه څه غواړي. چو باد اندر شکم پیچد فروهل، هر کله چې باد او هوا په خېټه کې تو راتو شي، فروهل ښکته پرېږده، چې باد اندر شکم بارس بردل، چې په خېټه کې باد دا یو بوج دی په زړه باندې، دا یو زحمت او تکلیف دی.
حریف گران جان ناسازگار، چو خواهد شدن دست پیشش مدار. حریف هغه یاره چې هغه ګرانجان وي، یعنی په ځان باندې بوج وي، په سړي باندې ناسازگار ناموافقي. چې خواهد شدن کله چې تله غواړي دست پیشش مدار، لاس یې مخې ته منیسه، مې منع کوه پرېږده چې ځي. مثلا به هر حال دی کې دا درس دی چې مثلا په دې معاملو کې چا پورې خندل نه دي پکار، او د چې دا بزرګ څه وویل نو حقیقت دا دی. حالانکه د پښتنو علاقه کې خاص کر دا ډیر زیات عیب ګڼلی شي او د پیغور او د دغه ذریعه ای، حالانکه داسې کول نه دي پکار. ولې چې یو سړی په خپله کم کار کوي د ده نه صادریږي، نو که بل نه صادر شو نو په دې کې چې شمپوشي پکار ده. اسلامي اخلاق داری د بزرګانو چې هغوی مثلا حاتم اصم چې هغه ځان کوڼ کړی و چې واورېده. د مسلمان د عزت نفس خیال به ساتي، او بالفرض که ستا په مخ کې د چا نه داسې څه صادر شي نو ته به کوشش کوې په هغه به پرده چې هغه به هېڅکله نه وي. د انسان د عزت نفس انسان کمزوری دی، د هغې به ډېر خیال ساتي. حکایت 13 نمبر حکایت. از صحبت یاران دمشقم ملالت فدید آمده بود. دا د دمشق د یارانو د صحبت نه مې ملالت څه ګیله ښکاره شوې وه. یعنی دمشق کې چې زه اوسېدم د کومو دوستانو سره زه ترې لږ خفه شوي وم. و سر در بیابان قدس نهادم، سر مې په بیابان د قدس کې کېښود، یعنی په هغې کې روان شوم بیت المقدس په بیابان کې. و با حیوانات انس گرفتم، او د حیواناتو بهایمو سره مې مینه ونیوله، لکه د انسانانو نه جدا شوم په ځنګل کې به مې شپې کولې. تا وقت کې اسیر قید فرنگ شدم، تر هغه وخته چې دا قید فرنگ د فرنګیانو په قید کې گیر شوم. فرنگ یا افرنگ دا پارسی کې ډېر استعمالیږي. اصل کې دا فرنگ یا افرنگ مطلق یورپی اوسیدونکو ته، پښتانه ورته پیرنګي وي، انګریزانو ته. کم چې یورپ کې اوسیږي دته عام طور څه وایي فارسی کې فرنگ یا افرنگ. فرانس کې اوسیږي، انګلینډ کې اوسیږي، دې ټولو ته څه وایي؟ دغه مغربي ملکونو کې چې اوسیږي دې ته فرنگ یا افرنگ فارسی کې دا دواړه استعمالیږي. او پخوانو پښتنو به هم ورته پیرنګي وي. و در خندق طرابلس یا طرابلس با جهودانم به کار گل بداشتن. د طرابلس په خندق کې یو خندق کې کنستو عیسایانو، نو هغوی په یهودیانو هم کار کولو. طرابلس په شام کې د یو ښار نوم دی. وایي په خندق دا طرابلس کې با جهودانم به کار گل بداشتن، د خټو په کار ولګولم، لکه څه آبادي کوله خندق کنستو، بیا څه دیوالونه څه جوړولو، و امام پکې په کار ولګول، په کار یې زه ولګولم، کار یې را باندې کولو. یکی از روسای حرب که سابقه معرفت درمیان ما بود گذر کن. یو د رئیسانو د حلب نه، حلب دا یو ښار دی چې سابقه معرفت زمنګ په منځ کې و گذر کرد، په ما باندې تیر شو، بشناخ زیو پیجندم. و گفت این چی حالت است که موجب ملالت است. چې دا سوال دی، سعدي وایي ما ته ویلې زه پیجندم چې سبب د ملالت دی، او ته ګوره او دا کار ګوره. گفتم چی گویم؟ سعدی صاحب وایي ما ورته ویل چې څه به ووایم؟ همه گریختم از مردمان به کوه و بدش، که جز خدای نبودم به دیگری پرداخت. قیاس کن که چی حالم بود، که چی حالت بود در آن ساعت، یا در این ساعت که در طویل اینا مردمم بباید ساخت. همه گریختم، وایي زه به همدغه رنګه تښتېدم د خلکو نه په غرونو او دشتو کې، انسانانو نه چې اصولي به نه وو او هغوی کې به لږ دغه و، زما ورسره ژوند نه تېرېدو. که جز خدای نبودم به دیگری پرداخت، چې بغیر د خدای نه مې بل چا سره شغل او پرداخت نه و. قیاس کن که چی حالم بود در این ساعت، اوس ته قیاس وکړه چې څه حالت به مې وي په دې ساعت کې. آن ساعت یې لیکلی، خو د این ساعت صحیح راځي. که در طویل اینا مردمم بباید ساخت، چې په مجمع د ناکسانو کې ما لره
لکه ژوند تیرول دي، دې سره موافقت کول دي. اوس سوچ وکړو چې زه د عامو خلکو نه تښتېدم، زما ورسره رخ نه ګډېده هر چا سره. اوس د داسې نااهله یهودیان دي، هر قسم خلک دي، دوی سره مطلب زه یم او کار کوم او دوی سره مې ژوند تېرېږي او ګیره مې یم، قیدي یم. پای در زنجیر پیش دوستان، بے که با بیگانگان در بوستان. وی د دوستانو په مخ کې که مطلب قید مې او خپل په زنجیر کې تړلی، دا بهتر ده چې د بیگانه اجانبو سره په باغ کې د هغې نه چې خپلو دوستانو کې او تړلی مې نو دا ته ښه دي. برحال تبای من رحم آورد، زما په خراب حالت رحم وکړو. و بدا دینار از فرنگم باز خرید، یا و بدا دینار از قید فرنگم باز خرید، او په 10 دینار د فرنګیانو د قید نه زه آزاد کړم، وایې غیستم. 10 دینار ورکړه وګوي پرې خودم، رشوت ورک. و با خشتن به حلب برد، ځان سره حلب ته بوتلم. و دختر داشت در حق د نکاح من در آورد، یو لور یې لرله چې په حق د نکاح زما کې راوسته. بکابین 100 دینار، په مہر د 100 دینارو کې، چون یعنی 100 دینار مہر مقرر کو او دغه ما ته په نکاح کړه. کېدای شي چې دغه 100 دینار هم دغه رئیس حلب ورکړي و، ډېر مالدار سړی و، د سره پیسې چرته وي د غریب سره. چون مدت برآمد کر، کله چې څه موده تېره شوه، بدخویي وسیط زیرویي آغاز کړ. سادي صاحب واده وکړو، دغه حلب رئیس حلب ورته خپله لور ورکړه. څو ورځې چې تېرې شوې، ښځه خو د هغې هوا خو اوچته وه، د رئیس لور و او دا خو ملنګ فقیر سړی و. دې بد اخلاقي او جنگ شروع کو، ستیزرویي ستیز جنگ ته وایي، یعنی سادي سره به خوله والا او پیغورونه به ورکول. و زبان درازی کردن گرفت او زبان درازی کولې شروع کړه، چالاکی. و عیش مرا منغص کر، او زما عیش مقدر کړ، تریخې کړ، خپه کړم. زن بد در سرای مرد نیکو، همدرین عالم از دوزخی و. زینهار از قرین بد زینهار، و قنا ربنا عذاب النار. وی زن بد یعنی بد اخلاق ښځه په کور د صالح او نیک سړي کې، دا هم په دې دنیا کې د ده دپاره دوزخ دی، د هغې سره مشابهت لري. بد اخلاقه ښځه چې سړی صالح وي او ښځه چې بد اخلاق او زبان درازه وي، په دې عالم کې د هغه دپاره دوزخ دی. زینهار از قرین بد زینهار، وقنا ربنا عذاب. زینهار یا زنهار دا په معنا د امانو پناه راځي، یعنی پناه ده. او بل د تنبیه په مقام کې هم استعمالیږي او معنا داسې ورکوي چې بے پرهیزو برحذر باش. زینهار یعنی پرهیزو کا، د دینا ځان بچ کا، یو معنی دا راځي. او بل د تاکید مقام کې هم استعمالیږي، مثلا زینهار دروغ مگو، خبردار دروغ ونه وایه. زینهار یا زینهار دا دواړه پارسی کې استعمالیږي. ما درته درې معنی وکړي، امانو پناه او پرهیز ځان بچ کا، او بل تاکید د پاره چې یاره خبردار. نو دلته زینهار دی، نو که زینهار هم صحیح ده. از قرین بد زینهار یعنی امانو پناه پکار ده د بد ملګري نه. زینهار امان، خدای ته امانو پناه وروړه. وقنا ربنا عذاب النار، او بل دا وساتې منګه اے رب زمنګه د عذاب د اوره. لکه دا بد ملګری یعنی بد ښځه دلته مراد ده. د دې نه د الله تعالی نه پناه غواړه، څنګه چې ته د عذاب د دوزخ نه پناه غواړې او داسې وایې وقنا ربنا عذاب النار، داسې دې نه پناه غوښتل پکار دي خدای ته. باری زبان تعنت دراز کر، باری یو پیرا یک بار، جبه د تعنت اوږده کړه، د عیب جویه همه گفت و ویلې تو آن نیسته، تو مغه نه که پدرم تو را از قید فرنگ بدا دینار باز خرید، چې زما پلار تاله را د فرنګیانو د قید نه په 10 دیناره واخیستلو، تی په 10 دیناره نه اخیستې؟ گفتم ما ویلې بله، او من همانم زهو مغیم که به 10 دینار از قید فرنگم باز خرید،
چې ستا پلار په 10 دیناره د فرنګیانو د قید نه زه واخیستلم، یعنی آزاد کړم، و به 100 دینار به دستی تو گرفتار، او په 100 دیناره ستا په لاس کې گرفتار کړم، قید کړم، نو زما ازادي نه ازادي شو. لکه ده ولا ډېر ښکلی برجسته جواب ورکړ. شنیدم گوسپند را بزرگ رهانید از زبان و دست گرگ، شبانگاه کارد بر حلقش بمالید، روان گوسپند از وی بنالید، که از چنگال گرگم در ربوده، که از چنگال گرگم در ربوده، چو دیدم عاقبت خود گرگ بوده. شنیدم، سعدی بابا په ډېر ښکلی مثال چسپان کړ. شنیدم گوسپنده را بزرگه، رهانی د زبانو دست گرگه. اوریدلی مې دي چې یو ګډ لره یو بزرګ، یو ښه سړي، یو شیخ سړي رهانیت خلاص که، آزاد که د خولې او د لاس د لیونه. یو بزرګ سړی روانو او یو لیوه یو ګډه را ګوسپند چې دی نو دا ګډې ته وایي، او چیلی او چیلي ته بز وایي پارسی کې. نو داسې د بزرګ سړي دغه یو ګډه د لیوه نه خلاصه کړه، هغه را دغه کړې وه، یا یې لیوه وویشته په هره طریقه چې خو هغه دفع کو، دا یې راوسته زخمی حالت کې. ګډه خوړه کې ډېره خوشحاله شوه چې زه خدای در سره ښه وکړه، بزرګ سړی څومره ښه سړی دی. د شپې چې د بزرګ بوتله په خپله پې چاړه راښکله. شبانگاه کارد بر حلقش بمالید، روان گوسپند از وی بنالید. په وخت د شپې کې چاړه والا په مری راښکله، بمالید یعنی ذبح کړه، چاړې والا په حلق څه کړه راښکله یعنی ذبح کړه. روان گوسپند از وی بنالید، روح د ګړې چې دی د دې نه جړه وکړه په دغه وخت کې چې دغه ښه سړي دا لالوله، نو روح یو قسم فریاد وکړو. نو سادي صاحب په زبان حال د دې ګډې دا خبره چې دغه وخت کې دی داسې ویلې سی ویلې، دا خو خوشحاله و چې زه د خدای ور سره ښه وکړه چې زه د ظالم نه خلاصه کړم. که از چنگال گرگم در ربودې، چې د لیوو د منګلو نه خو دې خلاص کړم، رو تختولمه بچ دې کړمه، مدد دې را سره وکړه. چې دیدم عاقبت خود گرگ بودی، هر کله چې ما ولیدله انجام کې ته په خپله لیوه وې. دا په یو دغه مثال باندې فټ کیږي، خو افسوس دا دی و یزان مرد دانا دهان دوخت است، چو بیند که شم از زبان سوخت است. وی د هغې وجې نه هوښیار سړي خوله بنده کړې ده، هره خبره نه کوي، حقیقت نه وایي. هر کله چې هغه ویني چې شمعه د خپلې ژبې د لاسه سوځېدلې ده، اور یې اخیستی دی. کني د دې شعرونو یو ډېر ښکلی مصداق دی ما سره. خوازان مرد دانا دهان دوخت است، چو بیند که شم از زبان سوخت است. افسوس. نو ما ته دا معلوم دی چې دغه ګډه څوک ده او دا بزرګ څوک دی، په دې موجوده حالاتو د دنیا کې دا پته لگی. یکی از پادشاهان عابد را پرسید که ایالان داشت که اوقات عزیزت چگونه میگذرد. یو د پادشاهان نه یو عابد نه تپوس وکړو چې هغه ډېر بال بچ لرلو چې ستا عزیز وختونه څنګه تیریږي. گفت همه شب در مناجات، ټوله شپه په مناجات کې یم، و سحر در دعای حاجات، او سحر په دعا د حاجتونو کې، و همه روز در بند اخراجات باشم، او ټوله ورځ په بند اخراجاتو کې. ملک را مضمون اشارت عابد معلوم گشت و پادشاه لره مضمون او مطلب د اشاره د عابد معلوم شو. فرمود وی فرمایل تا وجه کفافی و مهیا دارن، چې وجه دا کفاف د رزق داغه تیار کی تا بار عیال از دل او برخیزد، چې بار د عیال د زړه داغه نه اوچت شي. یو پادشاه د یو عابد نه تپوس وکړو بال بچدار سړیو چې وخت څنګه تیریږي. هغه ورته ویل ټوله شپه مناجات کومه، سار کې الله ته سوال کوم د خپل حاجتونو، او ټوله ورځ په بند اخراجاتو کې.
دغه ټوله ورځ د بال بچ په فکر کې هم خواري مزدوري چې د کوم ځای نه ولران بادشاه څه چلو کو پوه شو چې دا تنګ دسته دی نو حکم یو کو چې د چې دا کم کفاف دی چې دته کفایت کیږي دا ولا تیار کې دله ورکوي دغه ماهانه چې دا بالبچ بوج په زړه نه پرې د خپل عبادت ته وزګاری ای گرفتار پای بند عیال دیگر آزادگی مبند خیال غم فرزند و نان و جام و قوت باز تارد ز سیر در ملکوت همه روز اتفاق میں سازم که بشب با خدای پردازم شب چو عقد نماز بربندم چی خورد بام داد فرزندم ای گرفتار پای بند عیال دیگر آزادگی مبند خیال ای وی دا عیال پای بنده چې ته گرفتاره دیگر آزادگی مبند خیال نور د آزادګۍ خیال مبند چې ته به آزاد ژوند تیر کې یعنی کله چې ته بال بچهدار یې او دې کې ګیرې نو نور د آزاد ژوند تیرولو خیال او تصور مه کوه غم فرزند و نان و جام و قوت غم د فرزند د بچی د ډوټۍ د جامې او د قوت او د روزې د خوراک باز تارت ز سیر در ملکوت تا به رامنه کی د سیر نه په ملکوت کې که پرشتو سره برالوزي آسمانی پرشتو سره الوزي خو دا غم نه دی نشي الوتي هغې نه به د رامنې کی روحاني سفر ته نشي کولی ترقي او مدارج نشي طی کولی دا داسې غم دی چې دې کې ګیر شوې دا به د دې سفر نه ځکه دا کېږي د دې لپاره چې ته که مثلا د دیو په روټۍ جامه او قوت خوراک د پاره ته که مثال لږ حرام پکې د حرامو ذرایع اختیار کې د بال بچ د پاره دیو د پاره دروغ یا حرامو کې نو بیا ته روحاني ترقی نشي کولی ولې چې یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا د روحاني ترقی د پاره رزق حلال شرط دی که ته غواړې چې د بزرګانو مقام حاصل کې د عارفانو تزان ورسې نو دې لپاره شرط دا دی چې اول بس رزق به حلال کې همه روز اتفاق میں سازم که بشب با خدای پردازم ټول ورځ دا اتفاق کومه ځان سره چې د شپې به د خدای په یاد او عبادت کې مشغول کېږم شب چو عقد نماز بربندم د شپې چې نیت د مانځه وتړمه عقد نماز بربندم نیت د مانځه وتړم عقد نه مراد تکبیر تحریمه دی چې خورد بام داد فرزندم نو لکه دا راشي دا خیال و خاطره مې زړه کې راشي فکر کې چې خورد بام داد فرزندم چې څه به خوري سبا زما بچي نو دغه فکر لکه اکثر بال بچهدار سړي ته دغه تصورات او خیالات راځي دا درس په دې ځای ختمو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین